बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तاسو ته کلی وایو ګران کتونکو د پولیو یو داسې بیماری ده چې هغه د ټولې نړۍ نه ورکه شوه، خو په پاکستان او افغانستان کې اوس هم د دغه موجودګي شته. د هغې لپاره وخت په وخت باندې مهمات کیږي. اوس هم په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې یو مهم شروع شوی دی چې نن د هغې درېیمه ورځ وه. دغه مهم چې کوم دی نو په بعضو ضلعو کې 4 ورځې او په بعضو ضلعو کې به د یوې هفتې پورې چې کوم دی نو دغه جاري وي او د دې ټول مهم لپاره تقریبا 30 لکه ماشومان چې کوم دي نو هغه ټارګېټ شوي دي. هغې ته به د دغه پولیو قطرې چې کوم دي نو هغه ورکړی کېږي. د هغې لپاره ټیمونه جوړ کړی شوي دي او هغې ته باقاعده تربیت ورکړی شوی دی. دغه ټیمونه چې کوم دي نو هغه باقاعده د کورونا ویکسینیشن هغې ته شوی دی. د هغې ته چې څومره د کورونا SOPs دي په هغې باندې عمل درآمد کولو هغې ته هم هدایت شوی دی. نو دغه پولیو وایرس چې کوم دی دا صرف په 2 ملکونو کې ولې دی، نور نړۍ نه ختم شو، دلته نه به کله ختمیږي. په لومبي سیګمنټ کې په دې باندې خبرې اترې کوو او د خبرو دپاره موږ سره په پروګرام کې موجود دي عبدالباسط صاحب چې کوارډینیټر دي د EOC. عبدالباسط صاحب پروګرام کې تاسو سره ډېره مننه جی، شکریه. عبدالباسط صاحب که موږ کتل د ډېر وخت نه دا مهمات شروع شوي دي دغه چې کوم پولیو ویکسین دی د هغې لپاره او دغه تقریبا داسې موږ ویلی شو چې یو وخت ډېر وخت پورې موږ سره 0 ته هم دغه راغلی و. اوس څه صورتحال دی؟ موږ سره څومره کیسونه دا وخت موجود دي او بیا چې کوم دا اوسنی مهم شروع شوی دی د مهم په باره هم لږ ووایئ چې څومره ټارګېټ موږ تاسو ځان ته ایښودی دی، د هغې لپاره څه اقدامات شوي دي، څومره ټیمونه تشکیل کړي شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو جي ستاسو ډېره مننه چې یو ځل بیا تاسو موږ راوغوښتو د کمپین په موقع باندې. زموږ جي دا کم کمپین چې روان دی دا د دې کال 4م پولیو کمپین دی او دا کمپین ډېر سات زموږ د صوبې په 18 ضلعو کې کېږي چې پکې 3 ډویژنه بنو، ډي خان او کوهاټ 3 ډویژنونه د دې چې کوم 11 ضلعې دي هغه شاملې دي او ورسره زموږ 7 ضلعې چې کومې دي هغه دې خوا نورې شاملې دي. پکې چې پېښور دی، خیبر دی، چارسده ده، نوخار دی، مردان دی، داسې ورسره باجوړ دی. نو دا 18 ضلعو کې زموږ کمپین روان دی او دې کې زموږ چې کوم ټارګېټ ماشومان دي د 15 کالو نه کم هغه 30 لکه ماشومان به انشاءالله په دې کې ویکسینیټ کوو. تر کومې پورې چې د پولیو د کیسونو د موجودګۍ سوال دی نو الحمدلله په خیبر پښتونخوا کې د تیر 14 میاشتو نه 1 کال او 1 میاشتې نه زموږ د وایلډ پولیو وایرس الحمدلله دخوا د پولیو وایلډ پولیو وایرس کیس نشته او دا پروګرام چې کله نه شروع شوی دی دا انټي پولیو پروګرام په پاکستان کې د EOC دا سټرکچر خاص کر چې د کله نه شروع شوی دی نو دا ډومنی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې 1 کال تیر شو د پولیو وایرس د وایلډ پولیو وایرس کیس رانلو او دې سره سره دا په ډومبني ځل دی چې په 6 میاشتو کې د غونډ پاکستان نه د وایلډ پولیو یو کیس هم رانلو. نو که تاسو زموږ د دې کال وګورئ نو د ټول پاکستان نه یو کیس دی صرف او هغه په بلوچستان کې دی او هغه 6 میاشتو نه سیوا وشو. نور غونډ پاکستان کې الحمدلله یو کیس هم نشته. تر کومې پورې چې سوال دی چې یاره دا دلته نه ولې نه ختمیږي، د نورې دنیا نه د ملکونو نه ختم شو او څنګه چې تاسو وفرمایل چې اکثر داسې موقع راغلی دي چې مونږ یو خاص داسې مقام ته ورسو چې هلته موږ ته ښکاري چې د دې د ایریډیکیشن به وشي خو د هغې نه پس بیا دا کیسونه سیوا شي. نو په هغې کې یو خو د ټولو نه غټه خبره چې دغه د کمپلیسنسي ده. کمپلیسنسي دا ده چې خلک محنت وکړي او یو خاص مقام ته دا پروګرام راولي او دا موږ ته داسې لګي چې یاره موږ اوس ورکري بیو ډېر زیات نو یا خو خلک ریلیکس شي هغه کمه تندهۍ سره او دغه سره یکسویې سره چې کوم کار کوي یا هغه پرېږدي یا په مونږ باندې اکثر داسې وشي چونکې دا یو ډېر لانګ ډران آوټ پروګرام دی نو په دې کې په کلونو باندې دا محیط وي د ایریډیکیشن. نو اکثر داسې وشي چې یا یو الیکشن ایر په مونږ باندې راشي نو په الیکشن کې د ګورنمنټ ټوله توجه چې دا هغه د پبلک هیلث د دې پروګرام نورو پروګرامونو نه هغه ډایورټ شي او هغه طرف ته لاړه شي. خو خیر به هر کیف چې په ماضي کې څومره غلطۍ زموږ نه شوي دي په هغه ټولو باندې زموږ دې ځل نظر دی چې یار په دې کال کې په دې وجه باندې مونږ واپس تللي په دې کال کې په دې وجه باندې مونږ واپس تللي جی کووډ. خو خیر د کووډ نه مونږ ته لکه د کووډ د وجې فایده هم شوې ده په پولیو کې. اب زه تاسو ته وروسته ایکسپلین کوم چې هغه څنګه شوې ده. خو بهر کې زموږ پیش نظر هغه ټولې غلطۍ دي چې کومې په دې پروګرام کې مخکې شوي دي او پوره عزم دی د ټول پروګرام په 4 صوبو کې بشمول آزاد جموں کشمیر او ګلګت بلتستان چې هغه غلطیانې دوباره ریپیټ نشي او دا ځل مونږ 0 پولیو شي. او دا چې کوم بیا اوس چې کوم مهمات نن چې کوم مهم شروع دی تاسو ذکر وکړو چې په دغه ساوث طرف سره او چې کوم مینور ډسټرکټ دی دې طرف ته پای کې دغه شروع دی نو په دې کې چې کوم زموږ د ضلعو انتظامیې دي د هغې بیا د محکمې صحت چې کوم د هغې پکې څه رول دی، هغې څه کردار دی؟ ډېره مننه چې دا ډېر اهم سوال دی.
بیسیکلی دا کار چې دی دا د هیلث ډپارټمنټ دی ځکه تاسو ته پته ده چې څونه دغه دي وایرل ډیزیزز دي یا بیکټیریل ډیزیزز دي د هغې خلاف چې څونه ګامونه پورته کوي هیلث ډپارټمنټ اخلي د ایکسټینډډ پروګرام فور ایمونایزیشن په نوم سره د هغې یو پروګرام چلیږي ای پی آی ولوي چې هغه د هیلث ډپارټمنټ یو ځانګړې حصه ده هغې د پولیو نه علاوه 9 نورې بیمارۍ داسې دي چې په هغې باندې کار کوي په دې پروګرام کې تقریبا 90% چې کوم زمونږ سټاف دی ډاکټران دي نرسان دي ایل ایچ ډبلیو دي میډیکل ټیکنیشن دی دا سټاف د هیلث ډپارټمنټ دی په دې کې هیلث فیسیلیټیز چې څونه دي هغه استعمالیږي نو که تاسو وګورئ پرایمریلی که داسې چې ته یو ډپارټمنټ دی یا محکمه ده چې دا کار بنیادي طور مونږ د هغې ذمهواري ګڼو نو هغه هیلث ډپارټمنټ دی نو په دې کې بیا د ډي جی هیلث رول ډېر زیات امپارټنټ دی دې سره بیا چې زموږ څونه ډسټرکټ هیلث افیسرز دي هغوی د شروع نه په دې کې یو ډېر غټ رول پلی کړی دی او د هغې چې کوم رول دی هغه ډېر زیات د ستاینې وړ رول دی ډېر ښه کردار هغوی لوبولی دی خو د هغې نه زموږ خاص دا دی چې کم تندهۍ سره کم توجه سره هغوی دا کار کړی دی هغوی دې دا کار مزید 2-3 کاله جاري وساتي چې دا بیماري د جړ نه ختم شي داسې دې سره سره تاسو د ضلعي انتظامیې نوم واغېښتو تاسو ته پته ده چې ډي سي چې کوم وي هغه په ضلع کې د ټولو نه غټ افسري مشر افسري نو دې کې چې کومه بنیادي ذمهواري چې ده د لوک آفټر ذمهواري یا د اوورسایټ او د مینجمنټ ذمهواري چې ده هغه د ډیپټي کمشنر ده او ورسره بیا د ډي ایچ او ده نو ډیپټي کمشنر چې دی هغه سره بیا خپل د ریونیو سټاف دی داسې دې سره چې کوم ډي پی او صاحب دی چونکې سیکیورټي پولیس ورکوي نو د هغې رول ډېر زیات امپارټنټ دی نو کله چې دا 3 ډپارټمنټونه ریونیو شو دې سره پولیس شو دې سره هیلث ډپارټمنټ شو ضلعي انتظامیه دا ټول چې را یوځای شي او دا یو کلیکټیو ایفرټ دی یو جوینټ ایفرټ دی نو تر څو چې دا جوینټ ایفرټ او دا جوینټ ایفرټ به یو ځل نه کېږي دا چې په کال کې لس مهمات کېږي نو دا جوینټ ایفرټ به بیا ریپیټ کېږي هسې خو دنیا د پولیو ایراډیکیشن نه دی شوی دا دونه غټ ایفرټ شوی دی نو بیا کېږي نو دا دونه ایفرټ چې کوم وشو د تېر کال یو نیم نه الحمدلله زمونږ اوس د کال یو نیم نه 0 پولیو دی نو دا به انشاءالله مونږ سسټین کوو خو هله به سسټین کېږي چې کله هیلث ډپارټمنټ ډسټرکټ ایډمنسټریشن ورسره زمونږ ریونیو پولیس چې دا همدغه شان یکسویه سره کار وکړي نو به زموږ صحیح تاسو د ډیپټي کمشنر خبره وکړه نو داسې څه ډیپټي کمشنر دي چې هغې د وزیر اعظم صاحب سره هم ملاقات شوی په هغه ملاقات کې هغې ته څه هدایت ورکړی شوي دي او دغه هدایتو باندې اوس څومره عمل درآمد روان جی ماشاءالله ستاسو معلومات بجا دي جی بالکل نن وزیر اعظم صاحب ملاقات کړی دی په غونډ پاکستان کې د 2 ضلعو ډیپټي کمشنران صاحبانو چې په هغې کې زمونږ د خیبر پښتونخوا د 5 ضلعو یعنی د ساوت وزیرستان ورسره لکي بنو پیښور او خیبر او دا زمونږ هغه ضلعې دي چې په کمې کې همیشه موږ ته د پولیو حساب سره همیشه خطر وي تاسو ته به یاد وي په 2019 کې زمونږ زیاتر چې کوم آوټ بریک و کیسونه راتله نو هغه د بنو د لکي نه راتله ورسره داسې بیا په 13 کال چې کوم زمونږ د ویکسین ډیرایډ پولیو وایرس کیسونه په هغې کې 13 کیسونه د خیبر نه وو پیښور کې د صوبې کې د ټولو نه زیات د 5 کالو د ماشومانو آبادي د ټولو نه زیاته چې دغه په پیښور کې د 10 لکه ماشومان څه د پاسه دلته هر کال چې دي نو 12,000 دغه شانته کې ماشومان سیوا کېږي نو د دې ملاقات نن شوی دی او د وزیر اعظم صاحب نه د ټولو ډیپټي کمشنرانو ته هدایت دو چې د پولیو په کار کې اس قسم نرمي اس قسم په آرام کې ناستل دا به نه برداشت کېږي او کم سړی چې په دې کې کار نه کوي او خپل رول نه ادا کوي نو هغه سره به بالکل لکه مطلب سختۍ سره به هغه سره نمټاویږي حکومت او هغې ته دا انسټرکشن ورکړي شوي دي چې چونکې دا ضلعې چې دي دا خطرناکې دي نو هغې ته هدایت یې دا ورکړي چې تاسو په دغه ضلعو کې تر اوسه پورې چې څنګه دا کیس نه دی راغلی او انوایرمنټل سیمپل زیات تر چې دی هغه نیګیټیو دي نو تاسو مکمل او بھرپور کوشش وکړئ چې دا همدغه شانته کې نیګیټیو وي او په را روان 2-3 کالو کې ټارګټ یې ورکړی دی چې پاکستان د پولیو ختم شي. عبدالباسط صاحب موږ څومره ټیم پورې به موږ دغه زیرو چې کوم دی دا به مینټین ساتو چې موږ بیا ډکلیر کړو چې او موږ چې کوم دی نو اوس پولیو فری دغه چې کوم دی نو موږ اوس دغه دا دی کې جی ډیکلریشن موږ خپله نه کوو جی ډیکلریشن ورلډ هیلث ارګنایزیشن کوي ډبلیو ایچ او به کوي د هغې څه پیمانه شته چې څومره ایربورن د هغې سټنډرډ دا دی چې یو ملک به 3 کالو پورې 2 کاره به کوي یو خو به کیس نه ورکوي د وایلډ پولیو وایرس بل دا چې د دې څونه انوایرمنټل سیمپلز دي د کمې نالو نه چې کوم موږ سامپل لو ټولې سامپلې به 3 کالو پورې نیګیټیو وي یعنی نه به د نالې نه وایرس راځي او نه به د انسان نه وایرس راځي نو چې دا 3 وړه نیګیټیو پاتې شي 3 کالو پورې نو ولې به تاسو ته سرټیفیکیټ میلاویږي نو زمونږ خو الحمدلله څنګه چې مخکې ما ذکر وکړو دا 14 میاشتې وشوې زمونږ وایلډ پولیو وایرس کیس خو نشته خو زمونږ انوایرمنټل سیمپلز چې دي هغه مکمل نیګیټیو کېږي نه د پیښور موږ د ډېره غټه مسله وه چې د پیښور سیمپل نه نیګیټیو کېدو هغه د 13 د اپریل نه ونیسه تر اوسه پورې مسلسل نیګیټیو را روان دی خو دغه دوران یو ځل زمونږ بیا ساوت وزیرستان پازیټیو شو سامپل او ورپسې بیا بنو پازیټیو شو اگر چې هغه نیګیټیو شو بیا دوباره نالیان خبره که
تاسو بار بار ذکر کوئ د دې دا چا د بیا د ضلعي انتظامیې یا دغه چې په کوم کمپنیانې جوړې کړي WSSP شو یا دغه شان نور په نور ضلعو کې دا د هغې ذمهواري ده چې دغه صفایانې به په دې طریقه کوي چې یاره دغه سیمپل دغه نشي نه کنه جی د سامپل د صفایي سره تعلق نشته جی جی د سامپل چې د صفایي سره تعلق نشته دا خو لکه مطلب د هیومن ګټ کې د انسان سږي چې دي کولمه کې چې څه دي هغه به چې روزي نالې ته راځي ان د فارم اف بول ان د فارم اف فیسز نو هغه خو به پایي کې که وایرس دی نو وایرس به تا ته ښیي که WSSP والا نالې د شیشم کې خو که موږ د هغې نه سامپل والو هغه لیبارټرۍ ته لاړو هغه پازیټیو راغلو نو اټ مینس چې وایرس پکې شته خو ستاسو خبره خبرې ته راځم ستاسو خبره بجا په دې د دې تعلق یو بل لحاظ سره دی صفایي سره دی ځکه چې زمونږ اکثر دا سیوریج واټر چې دی نو دا زمونږ کلین ډرینکینګ واټر سره مکس شوی دی نو د WSSP رول او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن رول دلته راځي چې د دې دواړو دا مکس کېدل چې د دې د ختمېدو بندوبست وکړي د دې تنظیم وکړي چې د څښلو اوبه چې کمې وي صفا هغه خلکو ته د دې ګنده اوبو نه بغیر میلاویږي چې دا ګندګي چې د ماشومانو خېټې ته نه ځي او د هغې نه بیا هلته هغه ته بیماري نه جوړېږي. عبدالباسط صاحب بیا د کلو اړخ ته که موږ وګورو زموږ په خیبر پښتونخوا کې چونکې زیاتره علاقې چې کوم دي نو هغه ډسټرکټ چې موږ غرونو علاقې دي هغه هم دي نو هلته د دې باقاعده د دې لپاره خلک چې څنګه د اوبو کوی کوي دا شان د دې لپاره هم یو ګټر ښه پوره جوهر دغه کوي او هغې ته دغه ولېږي نو فرض که دومره جوهر د هغې لپاره دغه انتظامات وکړی شي او دا کم پایپس چې دي او هغه سیدې ځي او مطلب لار کې څه لیکس د هغې نه کېږي نو دغه هم یو ذریعه کېدی شي پای کې جی بالکل هغه خو که تاسو دا وګورئ نو دا په کلو کې چې کوم دا سلوشن دی نو دا زیات پایدار دی بنسبت د دې ځکه چې هلته خو لکه مطلب ستا پایپ نشته که نه د اوبو پایپ نشته ایز کمپیر ټو غټه مسله چې کوم دا هغه موږ ته لکه په اربن سینټرز کې د څنګه پیښور دی په پیښور کې بیا د موږ شاهین مسلم ټاون دی نو هلته تاسو ګورئ د اوبو پایپ هم تلي د کلین ډرینکینګ واټر او ورسره هغه په نالۍ کې دنده تلي نو دغه ځایونو کې زیاته خطر ده بنسبت د کلو او دغه یو سپیسیفیک ځای تاسو شاهین مسلم ټاون د ډېر وخت نه دا خبره کیږي نو په دغه باندې چا توجه نه درکړې چې دغه پیپونه او دا بیا ذمهواري چا ده چې دغه پیپونه چې کوم دي چې دغه ځای نه دا لرې کړي او یا د هغې په ځای باندې متبادل په داسې په سایډ باندې دا کړي یا د هغې لپاره بل څه سیسټم وکړي شي. جی اول خو تاسو چې د کلین ډرینکینګ واټر د هغې دپاره خو WSSP ده د دې په نوم باندې اداره ده ټاکلې د ګورنمنټ او د هغې دا ریسپانسبلټي ده چې هغه خلکو د کلین ډرینکینګ واټر ورکړي او سیوریج سینیټیشن او کلینلینس د ښار چې دی هغه انشور کړي نو دا خو ډیفینټلی د هغې ذمهواري ده پکار دی چې هغې دا کوي. باقي د شاهین مسلم ټاون تر کومې پورې چې خبره ده نو دا د شاهین مسلم ټاون 18 یوسیز داسې دي چې هغه سوپر های ریسک یوسیز هغې ته وایي او دا شاهین مسلم ټاون بوجه د دې چې دلته پولیو دی دا تر جنیوه پورې دا لکه مشهور خو نه شو ویلی بدنام به ورته ووایو هغه دی د دې دپاره حکومت تنظیم دا کړی دی چې څنګه زموږ یو دفتر دی په فاټا سیکرټریټ کې نو د دې دپاره په مولوي امیرشاه هسپتال کې یو دویم دفتر چې دی هغه حکومت د دې دپاره خاص کولاو کړی دی او په هغې کې د دې 18 یوسیګانو خیال ساتلی شي د دې دپاره انتظامات کېږي پای کې هلته ډاکټران دي افسران دي موږ البته دی ته کامیابي موږ مستقلا لکه غټه کامیابي خو نه ده خو د تېرو څلورو میاشتو نه الحمدلله زموږ د شاهین مسلم ټاون چې کوم د نالې سیمپل دی هغه نیګیټیو را روان دی الله دې نیګیټیو لري ورسره زموږ د پیښور لړم او نرۍ خوړ دوه نور داسې سایټس دي چې د هغې نه هم موږ د ګنده اوبو سامپللو نو هغه هم نیګیټیو دي د تېرو څلورو میاشتو نه. او بیا موږ خبره کوو که واپس دې مهم ته راشو په دې مهم کې چې کوم والدین دي انکاري والدین دي چې هغې نه غواړي چې خپل ماشومانو ته دغه ورکړي څومره والدین دا وخت موږ سره په دې خیبر پښتونخوا کې دي چې هغې خپل تېرو وختونو کې خو ډېر زیات اوس به کم شوي خو چې څومره تعداد دی د هغې او د هغې دپاره چې کوم دی نو تاسو څه اقدامات کوئ چې دغه والدین چې کوم دي چې هغې رضا کوي چې دغه خپلو ماشومانو ته تاسو ویکسین ورکړي. جی تاسو وګورئ جی پولیو ختمېده چې دي اسان هم دي او ګران هم دي اسان دومره دي چې 2 قطرې د ماشوم خېټې ته هره پیره ورسوو چې کله کمپین کېږي خو دا دومره اسانه دم نه زمونږ تاسو خبره صحیح ده یو وخت کې دا پیښور کې چې کوم ریفیوزل د 2019 دغه واقعې نه پس اوس خو خیر 2 کاله څه د پاسه وشو هغه تقریبا څه 2.5-3 لکه و هغه اوس راکم شوي دي تقریبا څه 25,000 24,000 دې ته ټوټل د غونډې صوبې هغه راکم شوي دي نو هغه خاطرخوا کمې الحمدلله په هغې کې راغلی دی او هر کمپین کې 3 ځله 4 ځله داسې هغه په مزه هغه راکمیږي نو زمونږ کامیابي به مکمل الوي چې په دې باقي 23-24 چې کم پاتې دي چې په دې کې کم از کم مونږ دا 20,000 چې دي دا مونږ ایکسس کو چې مونږ هغه خپل 95% زمونږ هغه بینچ مارک دی که نه مونږ بیا دا وایو
د هغې وجه دا ده د هغې په شا لاجیک دا دی چې ته په سلو کې 15 کم 100 ماشومان کور کې او ویکسینیټ کې نو د هرډ امیونټي هغه کنسپټ راشي دا باقي 15 پکې بیا شیلډ کېږي دا بچ د وایرس نه دا 15 نوي چې کم دي دا د هغې ګرد دغه نورو ماشومانو چې کم ان ویکسینیټډ دي یو دیوال جوړ کړي په هغې کې دی بچ وي نو که موږ دې کې دغه 20,000 مزید کور کړو نو زما امید دی انشاءالله چې ختمېدی آسان دي خو آف لیټ موږ ته ایشوز را روان دي تاسو ته پته ده نن سبا چې کوم څنګه د لا اینډ آرډر سچویشن دی او دغه دی نو اکسس اصل مسله ده د دې دوو کترو اکسس د ماشوم خولې ته بس دغه علاج دی نو موږ خو دا پروګرام چلو او د هغې انتظاماتو دوایي غم کول او ورکرانو ته ټریننګ ورکول او هغوی ته د ویکسین د اچولو طریقه ښول او بیا د هغې ټمپریچر او د هغې ILR مینټین کول دا ټول د دې پروګرام خو موږ ته دې سره سره د هغه ادارو تعاون پکار دی چې څوک موږ ته اکسس راکوي او زموږ دا ورکر د ماشوم هغه دروازې ته رسوي نو که دا اکسس موږ ته سل په سله ماشومانو ته میلاویږي هره پیره نو انشاءالله چې پولیو به ختمېږي چې کوم انکاري والدین دي عبدالباسط صاحب په دې کې چې کوم زموږ علماء کرام دي زموږ استادان دي یا نور د دې معاشرې کوم با اثره خلک دي د هغې پکې هم یو کردار جوړېدی چې هغه تاسو ځان سره انبورډ اخیستي بالکل جی ګوره ما خو تاسو ته ووایي که نه چې دا یو نیشنل ایفرټ دی دا یو قامي هله زله ده چې لګیا ده کېږي دا د یو ادارې د یو نفر د یو کس د یو سړي کار دا نه دی دی کې چې تر څو دا څومره د ماشومانو د والدینو نه ونیسه تر علما پورې تر تاجرانه پورې په هغې کې ستاسو د میډیا د پرنټ الکترونیک سوشل ډېر زیات غټ رول دی ځکه چې څونه زیات اوازونه رایوځای کېږي او دا میسج څونه مخکې رسي او دا مسکنسپشن د خلکو کلیر کېږي نو خلک به زیات نه زیات آماده کېږي نو تاسو د علما کرامو ذکر وکړو موږ سره یو خاص تعداد دی د علما کرامو چې په هغې کې هغوی موږ سره هیلپ کوي د جمعې په خطباتو کې هغوی خبرې کوي د مونځ نه پس په دعا کې هغوی د پولیو په اهمیت باندې خبره کوي او واقعي چې د هغې خدمات چې دي په دې لړ کې ډېر زیات دغه دي ډېر اهمیت لري ډېر درانه د هغې خدمات دي دې سره سره د نورو ډېرو زیاتو خلکو د استادانو د ټیچرانو دې کې داسې چې کوم د هیلث سره ریلیټډ خلک دي ډاکټرز دي هغوی هم ټایم ټو ټایم موږ سره راځي او چې کوم زموږ میسیجز دي دې کې موږ د پاکستان پیډیاټریک اسوسیشن د هغوی ډېر زیات شکرګزار یو چې کوم د هغوی پیډیاټریشنز دي د ماشومانو ډاکټران دي هغوی زموږ میسیجز ټایم ټو ټایم آن ایر کوي او خلکو ته دا آګاهي ورکوي نو دا یو نیشنل ایفرټ دی چې روان دی په دې کې باره یو سړی خپل حصه اچوي صحیح او بیا که موږ وګورو نو په دنیا کې صرف دغه دوه ملکونه پاکستان یو موږ سره زموږ ګاونډي ملک افغانستان دی دغه ځای نه چې کوم د خلک ځي راځي د خلکو تګ راتګ خو جاری وي اوس که بند شوي خو بهرحال هغه هم جاری وي دغه هم یو کاز کیدی شي چې دغه بالکل وایرس تاسو ته پته چې هغه ټریول کوي سفر سره مایګریشن سره چې خلک د یو ځای نه بل ځای ته موومنټ کوي زمونږ چې کوم فارمل دغه دي کراسینګز دي بارډر کراسینګ دي تورخم دی خرلاچي انګور اډه ده یو بل نو په دې باندې زمونږ آل ایج ویکسینیشن دی چې د دلته نه کم خلک ځي نو هغوی ته موږ هم ویکسینیشن کوو او هغوی مو ته کوي چې کوم انشور ویکسین شوي هغه خو پرېږدي بیا خو لکه د هغوی ته موږ کوو او زموږ هغوی ته هغوی کوي او آل ایج ویکسینیشن دی آل ایج مطلب دا دی چې په هغې کې د ماشوم او د غټ او د زنانه او د نارینه تخصیص نشته ټولو ته هغه کېږي نو هغه ویکسینیشن خو روان دی خو ډیفینټلی بیا اوس خو اګرچې زموږ 90% بارډر چې دی هغه فینس دی نو د هغه انفارمل کراسینګ چې دی د هغې چانس خو شته نه خو په دغه بارډر فارمل کراسینګ پوینټس چې دي په دې باندې زموږ نظر دی په دې باندې موږ ټیمان هم سیوا کړي دي چونکې د لا اینډ آرډر سچویشن لنډو ورځو کې لږ زیات خراب شوی دی نو موږ په دې باندې خپل ټیمان چې دي د هغې تعداد هم سیوا کړی دی چې داسې کسان بچ نه شي چې څوک دی خو راوړي او هغه کترې ونه خوري تاسو خبره وکړه چې هلته هر ایج دپاره کېږي نو دلته هم یو وخت کې موږ داسې د 15 کالو 10 کالو ته تاسو دغه کړی اوس دغه ختم شوی دی که اوس صرف د 5 سال ماشومان ته ورکوي که نه دغه څه پلان شته چې هغه 10 کال نه جی نه بس پلان خو فلحال چې دی هغه هماغه د انډر 5 ایئر دی او هغه غرضو کې چونکې تھریټ پرسپشن لږ سیوا هغه ټایم سره او د هغې خیر د هغې بیا تاسو هغه لږ د هغې خراب ریزلټس هم راغله د هغه بیا 2019 کې دغه وشوه نو بیسیکلي هغه انډر 10 پورې سیوا کړی نو په هغې باندې بیا د پیرنټس لږ زیات ریزرویشن و چې یاره تاسو خو به اول 5 ورکول اوس 10 حالانکې د پروګرام د طرف نه ټیکنیکل ریزن دا و چې یاره 10 ایئرس پورې ماشومان چې دي هغې ته خطر ده نو خو بیسیکلي اوس د پروګرام دغه دا د آیډیا دا ده چې انډر 5 دی مونږ هغه ویکسینیټ او دا اوس چې کوم عبدالباسط صاحب کوم پروګرام روان دی د دې دپاره څومره سټاف دی څومره ټیمونه تشکیل شوي د هغې دپاره څه کوم ټریننګ تاسې هغې ته ورکړی دی او بیا چې کوم
د پولیو سره سره یو بل چې د کورونا ویکسینیشن خبره کیږي نو هغې ټول څومره سټاف چې دی ټول ویکسینیټ شوي دي؟ زمونږ جی الحمدلله 80% سټاف چې دی پولیو کې چې څوک کار کوي هغه ویکسینیټډ دي چې کوم دا کور په کور ګرځي 80% او د دې دا ایفرټ د تیرو 3 میاشتو نه مونږ د ویکسینیشن باندې ډېر زیات زور راوړی و د دې نو په هغې کې د هیلث ډپارټمنټ مونږ ډېر زیات شکریا ادا کوو د ډي جي صاحب چې هغې پرایورټي باندې زمونږ چې څونه ورکرز دي هغې دپاره سهولیت ورکړه د ویکسینیشن نو زیاتره زمونږ ماشاءالله هغه ویکسینیټډ دي او څومره پورې چې د ټریننګ خبره ده نو زمونږ دا ورکرز چې دي نو دوی ته د هر پروګرام نه مخکې دوی ته ټریننګ میلاویږي او هغه ټریننګ چې وي هغه هم پیډ ټریننګ وي یعنې چې دوی موږ سره ټریننګ وکړي نو دوی ته موږ د هغې پیمنټ هم کوو او په هغې کې دوی ته باقاعده دا چل ښوول کېږي چې یاره دروازې ناکینګ به څنګه کوې بیا چې تا ته که زنانه روځي یا نارینه روځي ته به هغه سره خبره څنګه کوې بیا چې ماشوم تا ته کور ته د بهر روباسي نو ته به بوتل به څنګه نیسې څومره زور به ورکې څو کترې به اچې ماشوم سره به ته ګوتې لګې نه لګې ځان به ترې نه څونه لرې ساتې او اوس خو چونکې پکې کورونا ده نو د ماسک هغه استعمال د سینیټایزر استعمال نو په دغه ټولې خبرې چې دي ته په دې باندې ټریننګ ورکوي دې سره ټیمونو سره څه ډیټا وي چې په دې کور کې څومره ماشومان دي؟ هر یو ټیم سره ستا زموږ په پیښور کې موږ سره پیښور او خیبر کې د هر یو ماشوم کور په کور نوم په نوم جینۍ ده هلک دی د پلار یې څه نوم دی اډرس ټلیفون نمبر هر یو شی ډیټا موجود دی چې پیښور چونکې زمونږ او خیبر ټیر 1 دی او سی بی وي ده نو دلته زمونږ داسې ورکرز دي چې هغه منتلی پیډ دي مطلب د هغې دا دی چې هغه مونږ ټمپرري نه دي اخیستي هغه پاخه د پولیو پروګرام ورکرز دي نورو ضلعو کې خو مونږ بیا چېرته د هیلث ډپارټمنټ سټاف اخیستی دی چېرته مونږ والنټیرز اخیستي دي خو په پیښور او په خیبر باندې چونکې زمونږ فوکس ډېر زیات دی نو دلته چې کوم زمونږ رجسټریشن بکس دي هغې کې د یو ماشوم او ایون چې کوم نیو بورن بیبیز راځي یا ایون تر ایکسپیکټډ ډیټ اف ډیلیوریز د هغې مونږ سره د هغې ریکارډ وي زه به تاسو ته یو مختصر ونده وکړم زمونږ کور کې زما 2 ماشومان دي نو چې هغه پولیو والا راغلي نو باقاعده زما نوم یاد کړی چې دغه 2 لوڼه دي هغه راوباسئ او بیا زما بل کشر ورور دی ما وایي چې د هغه یوه لور ده هغه هم راوباسئ نو موږ بیا وایو چې مطلب زما خپل ذهن کې دا و چې کیدای شي دا خو د دې کلي خلک دي دغه وي خو مطلب دوی سره پوره ډیټیل تاسو د هیلث ډپارټمنټ سره هغې سره وسره جی بالکل صحیح تاسو یو خبره وکړه عبدالباسط صاحب چې کووډ تیر شو نو بس هم روان دی الله دې وکړي چې د دې نه موږ خلاص شو په دې کې تاسو ته لږ څه فایده وشوه هغه فایده چې دا وشوه چې د خلکو هغه موومنټ پیټرن چې و هغه سټاپ شو لکه مخکې خو به خلک چکر وته یو ځای ته بل ځای ته بتله نو هغه صرف کرونا هغې نه خوروله هغې ځان سره پولیو هم خوروه نو چې ریسټرکشن ولګېده په ټریول باندې نو موږ ته دا فایده وشوه چې د وایرس په سپریډ کې د پولیو وایرس په سپریډ کې هم کمی راغلی دی نو ډیفینټلی زموږ دپاره دا لکه یو ښه خبره ده چې دا مونږ خو وایو چې د خلکو په موومنټ باندې د ریسټرکشن ولګي چې خلک دونه ټریول نه کوي د یو ځای بل ځای نه نو اگر چې هغې کې کمپینونه هم شوي دي خو چونکې هغه د خلکو هغه سفر د یو ځای نه بل ځای ته تګ راتګ چې دی هغه ډېر زیات کم شوی دی نو د وایرس ټریول هغې سره هم ډېر زیات موومنټ چې دی هغه هم کم شوی دی صحیح او بل خبره مونږ وکړو د پولیو حوالې سره وخت په وخت باندې په سوشل میډیا باندې چې کوم دغه کېدو خو اوس تاسو چونکې دغه کړی و نو هغه سوشل میډیا باندې هغه کوم پروپیګنډې به کېدي هغه اوس دا کېږي نه هغه لرې کېږي هم خو عام خلکو کې که اوس هم دغه وي نو د هغې لپاره بیا څه تاسو د هغې خلکو د عام کمیونټي لپاره څه آګاهي څه پروګرامات وي؟ ډېر زیات جی زمونږ یونیسیف خاص کر چې دې کې کم سپورټ دی هغه ټول په کمیونیکیشن باندې دی او په هغې کې بیا موږ سره د کمیونیکیشن ایکسپرټس دي په هغې کې ډېر ستاسو د فیلډ ستاسو همکاران دي تاسو یې پېژنئ تاسو سره د ډېر زیات نږدې تعلق هم دی نو هغې چې بیا وقتا فوقتا موږ ته کوم سټراټیجیز راکوي د مختلفو علاقو کې د آګاهۍ دپاره نو هغه مونږ فالو کوو اکثر هغه داسې وي چې د ریناونډ زموږ چې کوم ډاکټرز دي د هغې د خولې باندې میسیجز ورکوو مونږ عوامو ته داسې د علماو کرامو په ذریعه د هغې د خولې میسیجز مونږ ریکارډ کوو ورکوو دې سره سره چې بیا کم زمونږ رورل علاقې دي کلیوالي علاقې دي نو هلته بیا مونږ فیس ټو فیس ملاقاتونه کوو هلته بیا د حجرې فورم مونږ استعمالوو د جومات فورم مونږ استعمالوو د جرګې فورم مونږ هلته استعمالوو دا هغه دی چې کوم مخوریز خلک دی هغې سره مونږ ناسته پاسته کوو هغې سره کښېنو هغې ځان سره میلاوو خپل او د هغې خبره یو کوو او هغې بیا لاندې د هغې خبره د هغې په ذریعه باندې خبره بیا لاندې ماسس ته رسوو نو لکه مختلف طریقې دي چې هغه دې کې او مختلف فورمز دي چې هغه استعمالېږي خبرې اترې به زموږ روان وي ګران کتونکو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو په دې پولیو حوالې سره به د عبدالباسط صاحب سره نورې خبرې هم کوو موږ سره اوسئ د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو د پولیو مهم چې کوم دی نو هغه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت روان دی 30 لکه ماشومان چې کوم دي نو هغه دې ټارګېټ کړي دي او دغه 30 لکه ماشومانو ته به د پولیو قطرې ورکړل کېږي عبدالباسط صاحب موږ سره موجود دی عبدالباسط صاحب دغه چې کوم ویکسینیشن د عمل روان دی د قطرې موږ ماشومانو ته ورکوو په دې کې مشکلات څه دي؟
دا جی ډېر ګران کوېسچن تاسو کو مشکلات چې دي ډېر زیات دي د ماشومانو د پیرنټس د هغې د انډیویژول ریفیوزل نه ونیسه تر بیا چې کم زمونږ په معاشره کې د بنیادي سهولیاتو نشوالی دی د هغې په وجه باندې چې کوم زموږ د معاشرې خلک ریفیوزل جوړیږي چېرته د سکول نشوالی دی چېرته د اسپتال نشوالی دی چېرته د سړکونو نشوالی دی چېرته د بجلۍ نشوالی دی نو خیر دا خو داسې مسلې دي که مونږ په کار خو دا د حکومت دا کار هم دی چې د عوامو بنیادي ضروریات چې دی هغه پوره کړي ډېر پکې داسې دي چې هغه اسانۍ سره پوره کېږي ډېر داسې دي چې د هغې دپاره به لانګ ټرم منصوبه بندي خو به هر کیف د عوام چې دي هغه د ګورنمنټ نه یو کانفیډنس غواړي چې یاره تاسو مونږ ته داسې اعتماد راکړئ چې په هغې باندې مونږ تاسو سره رضا شو دا ویکسینیشن اگر چې که مونږ وګورو نو دا ویکسینیشن چې دی دا هم د حکومت د طرفه د عوامو د سهولت دپاره د هغې د ماشومانو د فایدې دپاره یو سهولت دی چې ګورنمنټ هغه فري آف کاسټ ورکوي خو چونکې زمونږ د خلکو نور نشولي دومره زیات دي چې هغې ته د خپل ماشومانو هغه صحت هم چې دی د بجلۍ د نشوالي د سړک د نشوالي د روزګار د نشوالي مخامخ هغه څه نه ښکاري نو یو خو دا زمونږ د خلکو کې د شعور او د آګاهۍ هغه لږ معمولي شان ته کې فقدان دی بل د ګورنمنټ په پارټ باندې چې کومې کمزورۍ دي چې کوم هغه سهولیات ورکولو هغه نه دي دغه شوي نو تاسو اندازه لګولی شئ د دې مشکلاتو د کوانټم چې دا څونه اسان دي او دا څونه ګران دي لکه دا داسې که ووایو چې د ځمکې او د اسمانه ترمنځ د دې دا مشکلات دي خو به هر کیف یو کار دی دا کول دي په دې کې مونږ کال یو نیم پورې ډېر ښه مزل وکړو کیسونه زمونږ الحمدلله د یو کال نه نشته او کوشش به کوو جیسې تیسې چې څنګه د ایفرټ روان دی او په کې څنګه چې مخکې ما ذکر وکړو که د ټولو ادارو په دې کې هیلث ډپارټمنټ دی ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی ریونیو دا ایجوکیشن ډپارټمنټ دی بیا د هیلث ډپارټمنټ ډفرنټ وینګز دي که د ټولو هیلپ مونږ سره دغه شانته کې وي نو ډیفینیټلی مونږ به انشاءالله د دې قابل شو چې پولیو ختم شي بیا که مونږ وکتل په هر یو مهم کې زموږ چې کوم د پولیس ځوانان دي چې د هغې د سیکیورټي ذمهواري د هغې شهادتونه کیږي د دغه پولیس چې کوم دی د دوی پکې هم یو ډېر زیات یو رول دی کم نظر دغه رول ګوره جی د پولیس چې کوم رول دی که پولیس دې کې نه نو دا کیمپین د سره ډوکېدی نشي د پولیس ځوانان که دې کې نی او د پولیس ډپارټمنټ سپورټ نی نو سوال نه پیدا کېږي چې دا ورکران وځي او دوی کور په کور وګرځي د پېښور غونډه کې ډسټرکټ کې هم نشو کولی مونږ کیمپین نو یو خو د دې چې کوم خدمات دي هغې ته سلام دی چې څونه دی ایفرټس کوي شهادتونه یې ورکړي دي په دې کیمپین کې هم زمونږ د 3-4 ځوانانو شهادتونه شوي دي الله دې جنتونه نصیب کړي او نو د پولیس رول چې دی هغه ډېر مهم دی خو بیا داسې ضلعې زمونږ هم مخامخ شته چې هلته کم ځای کې چې کم هغه نفري وي د پولیس هغه هغه شانته کې پوره نه وي چې څنګه پکار دی لکه یو ضلع نیم داسې دی چې هلته زمونږ د 13 کمپینونو مسلسل چې کم د پولیس هغه ډپلایمنټ دی که هغه لغونته کې امپروف شي لکه ساوت وزیرستان دی داسې ټانک دی هلته هغه شان چې کمپلینټ سیکیورټي وي هغه شانته کې بیا ډپلایمنټ کېږي نه د هغې په وجه باندې ټیمانو ته مشکلات وي ادر دین دیټ د پولیس چې کوم رول دی هغه ډېر بهترین دی او ډېرې زیاتې قربانیانې پولیس ورکوي او اخیره کې بیا موږ څه ماشومان زموږ نه پاتې شي د مهم دوران په هر څه وجوهات له وجې نه پاتې شي دغه ماشومان که فرض که راځي بیا دغه سینټرز شته یا دغه شان دغه چې کوم عام نور چې کوم قطرې ماشومان ته کېږي هلته بیا وروسته دغه ماشومان دغه ویل کولی شو بیا په اخیره کې د والدینو ته که څه پیغام ورکړو نو والدینو ته خو پیغام دا دی چې د ماشوم چې الله پاک چاته ورکړي که هلک وي او جینۍ وي نو دا په دې مور پلار باندې د هغه د صحت ذمهواري ده په دې باندې دا فرض دی چې د ویکسینیشن کارت د اول جوړ کړي او چې په هغې کې د څومره که انجکشنې دي او که کترې دي چې دا ټولې ټایم په ټایم د هغه دا په ده باندې د دې ماشوم په دې مور پلار باندې حق دی په نورو ملکونو کې چې کوم ځای کې د دې شعور او آګاهي ده نو باقاعده هغه مور پلار هغه کارت ته ګوري او هغې ته نه هیلث ډپارټمنټ وایي چې ته دې دا بچی راوله نه وله پولیس زوره نه ورکوي چې ته دې دا بچی راوله هغې هغه خپل ماشوم اوچتوي خپل ګاډي کې ځي نیرست چې کوم هیلث سینټر یې هلته ځي او هغه خپل ماشوم ته ویکسینیشن کوي نو الله ته سوال دا دی چې زمونږ مور پلار چې کوم دي د ماشومانو هغې ته هم الله پاک دومره شعور ورکړي چې هغې هم په دې خپله فایده باندې پوه شي او هغه کارت ته ګوري او د هغې مطابق د خپلو بچو ویکسینیشن کوي کم ځای پورې چې خبره د پاتې ماشومانو ده چې کم دی کې پاتې شي نو د هغې دپاره بیا مونږ مختلف ایفرټس کوو لکه زمونږ دا کیمپین داسې نه دی چې یو کس تا ورولېږلو هغه ویکسینیشن وکړو خبره لاړه ختمه شوه نه ته لاړې تا ویکسینیشن وکړو تا پسې به یو پارټي بل ګرځي هغه هم به لکه ستا کور ته به 3 مختلفې پارټیانې ورټکوي په یو ورځ کې یا په مختلفو 3 ورځو کې چې ستا کور ته خلک راغلي وو که نو راغلي
هغې کته وی چې راغلي وي به دلوي چې ماشومان رابار کا ته به له ماشومان رابار کې یا به ستا د ماشوم د ګس لاس کچه ګوته وګوري یا چې کومه ګوته بیا مونږ په هغه کمپین کې مونږ دا ګوتې هم بدلو ځکه اکثر دا ګوتې هم خلک مارک کوي بیا نو هغه ورپسې لکه هر یو پارټۍ پسې مانیټرنګ کېږي نو اول خو ډېر کم بچ کېږي او چې کم بیا بچ کېږي نو چې کم ځای کې مونږ ته اندازه ولګي چې یاره لیټ سي یو کور دی په دې کې 15 ماشومان 3 شوي 2 پاتې دي نو هغه بیا هغه ایریا مونږ ټول بیا سر دوباره کوو سر دوباره کوو نو تر څو پورې که دا 15 ورځې 7 ورځې نو زمونږ بل کار نه زمونږ هم دغه کار صحیح ډېره مننه عبدالباسط صاحب چې تاسو موږ ته ټیم راکړو ګرانو کتونکو پروګرام دا سیګمنټ چې کوم دی همدا سر ته ورسېدو روان چې کوم سیګمنټ دی په هغې کې به موږ خبره کوو د کورونا ویکسینیشن حوالې سره موږ به یو ډاکټر صاحب دی هغه به موږ پروګرام کې جاین کوي خو زه یو ادامې طرف ته واپس راځو موږ سره اوسئ د مینه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو دې سیګمنټ کې موږ خبره به کوو د کورونا ویکسینیشن په حوالې سره چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ویکسینیشن عمل چې کوم دی نو هغه ډېر زیات تیز شوی دی او خلک چې کوم دي نو چې کله نه د دغه سیم بلاک کېدلو یا د شناختي کارت بلاک کېدلو خبره شوې ده نو د هغې نه پس خلکو د ویکسینیشن سینټرو مخه کړله او په یوه ورځ کې 1,40,000 کسان چې کوم دي نو د هغې یو ریکارډ ویکسینیشن هغې ته شوی دی خو بیا هم په خلکو کې لږه ډېره یره ده دغه یره ولې ده په دې باندې به خبرې اترې کوو ډاکټر محمد نثار صاحب چې په لیډرینګ هسپتال کې خپل خدمات ترسره کوي موږ سره موجود دي ډاکټر صاحب پروګرام کې تاسو ته عمر کلی وایم شکریہ ارشاد ډاکټر صاحب د ټول ناول که موږ لږ خبره وکړو دا ویکسینیشن رفتار چې کوم دی ماشاءالله دا ډېر زیات تیز شوی دی په یو وخت کې به خلک یریدل خو نن هغه دی په یوه ورځ کې 1,40,000 کسان چې کوم دي دغه ریکارډ ویکسینیشن شوی دی خو چا کم خلک دي چې هغې ته ویکسینیشن ډېر زیات ضروري دی ارشاد صاحب څنګه چې مخکې موږ پروګرامونو کې هم په ویکسین باندې په ماس ویکسینیشن باندې جی زور ورکړی دی بار دا وینا کوو نو دا کوېسچن ډېر اهم کوېسچن دی ځکه چې زمونږ ډېر خلک اوس همداسې دي چې هغه د زړونو بیماران دي د ګردو دي که نه د شوګر دي بلډ پریشر دي که نه نو هغوی ته ډېر زیات ضروري دی دا ویکسینیشن او چې ویکسینیشن یې نه یې کړی نو څنګه چې راشي او هغه ته کورونا شوي نو په هغه کې د 50% نه والا د 60% په کلینیکل دغه کې د هغوی فرق وي دومره پورې چې چا ویکسین کړي نو هغه باندې دومره اثر نه کوي که نه نو دغه شانتي زما خو دا دغه دی چې یاره کم خلکو چې د 12 اباو دغی نو هغوی ته پکار دی چې یاره ویکسینیشن خامخا وکړي او د دې خلکو په دې زړونو کې چې دا یره ده ډاکټر صاحب دا یره به څنګه لرې کوو اوس هم خلک چې کوم دي مخکې ورځ کې یو خبر مخې ته راغلو چې خلکو د جعلي ویکسینیشن لپاره پیسې ورکړي وو جوړ کړي دي ولې دغه یره ولې ده د ویکسینیشن لپاره او دغه بیا ذمهواري چا جوړېږي چې دغه د دې خلکو د زړونو نه دا یره لرې کړي بالکل جی ارشاد صاحب داسې دی چې په دې کې زمونږ کم سوشل میډیا چې دی نو هغه پکې ډېر اهم کردار ادا کوي زه ګورنمنټ ته دا وایم چې یاره په کوم خلک چې د دې ویکسینیشن خلاف پروپیګنډې کوي نو د هغې دپاره دی یو سخت قانون دغه کې جوړ کړي یو دغه دی جوړ کړي ځکه چې هر سړی چې کوم دی نو په کورونا باندې کورونا ویکسین باندې باس کوي د خپل پیج او د خپل چینل د مخکې کولو لپاره په هغې باندې مختلف پروپیګنډې جوړوي بالکل ویکسین چې کوم دی نو ویکسینیشن چې کله موږ پیدا شو موږ د ویکسینیشن زموږ هغې زموږ مخامخ شو ځکه چې بي سی جي ویکسین ورته وایي هغه چې په دویمه درېیمه ورځ باندې موږ ته لګي دغه شانتې د هغې نه بعد بیا 2 میاشتې 3 میاشتې بعد بل کورس یې هغه کې هیپاټایټس بي د څنګه د نمونیا ویکسین نو دا خو په مختلف دغه کې کېږي دغه شانې دغه ویکسین دي په دې کې څه دغه نشته دو نمبري نشته چې یاره دا ویکسین د دې دغه دپاره جوړ شوي دي چې دا څنګه چې خلک وایي چې یاره دا د حکومت یو گیم دی انټرنیشنل سطح باندې دا یو دغه جوړ شوی دی نو داسې څه خبرې نشته پکار ده چې ویکسینیشن خلک وکړي او په دې کې مختلف خلکو له پکار دي چې کردار ادا کړي چې په خلکو کې شعور پیدا شي صحیح او ډاکټر صاحب بیا د ویکسینیشن په حواله سره خلک مختلف خبرې کوي څوک وایي پلان کې ویکسین خري څوک وایي پلان کې ویکسین کله راشي نو زه به ویکسین لګوم اوس لږ صبر کوم جی او هغه په دې انتظار کې هغه ویکسین بیا راځي یا به نه راځي خو دغه ویکسینیشن چې کوم دی په دې کې خوب بد هم شته که نه ټول یو شان کار کوي یو شان ویکسین دي نه جی بالکل دا دغه خلک بالکل کوي خو په دې کې د سنټر اف ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن چې کوم د یو کې یو اداره ده
نو هغه په دې باندې مختلف ټرایلونه کړلي او هغه په دې نتیجه رسیدلی چې په یو ویکسین هم چې کم دی نو په بل ویکسین باندې څه سبقت یا دغه نه دی حاصل هر یو ویکسین چې کم دی د هغې ځان له خپل ایفیکیسي ده او دغه کوي فایده وررسوي دغه ته او بله خبره دا ده چې تاسو کوم وکړه چې ویکسین خلکو وکړي نو د هغې سره دغه کیږي بیا هم بیماری کیږي نو یو ویکسین هم داسې نه دی چې 100% افیکټیو دی بالکل ویکسین چا چې ویکسین کړي نو هغې ته 50-60% هغې ته پیدا راسي هغه عمره اثر نه کیږي چې چا ویکسین کړي تاسو د ایفیکیسي خبر وکړه ډاکټر صاحب دا څومره ویکسین چې کوم دي که موږ سره دلته اویلیبل 4 دي یا 5 دي هر څومره چې دي کم چې لګي موږ چې کتلي دي نو یا ساینوفارم لګي ساینوویک او یو 2-3 پکې نو اسټرازین کم دي بالکل د دې ایفیکیسي کوم کله خبرو کې څومره پورې دغه دي چې دا خطره د ختمول شي زمونږ ملک چې کم دي نو دغه زیات تر د چاینا ویکسین دي هغه ساینوفارم ساینوویک او کینسیانو دي نو د دې ایفیکیسي چې کم ده نو هغه 95% پورې ده دغه شانتي په یو کې چې کوم ویکسین دی نو هغه فایزر دی دغه دی د استرازینیکا دی او دغه شانتي جانسن اینڈ جانسن دی نو دا غو هم دغه شانتي 95 93 د افیکیسي ده په افیکیسي وایز مانی ویکسین کغه د چاینا دی او کده یو کې دی هغه یو شانتي دی افیکیسي وایز د څه دغه پکې نشته فرق پکې نشته صحیح او بیا تاسو ډاکټر صاحب مخکې هم خبره وکړه چې موږ ولیدل زموږ شروع چې کوم دی نو که موږ ته کله نه پته ولګي نو هغه زموږ د وزیر اعظم عمران خان صاحب نه موږ ته پته ولګېده چې کله هغې یو ویکسین وکړو د هغې نه ورځ دوه پس به هغې ته بیا کرونا وشو خو د هغې نه پس بیا ډاکټرز چې کوم دي نو هغې په مختلفو وختونو کې دا وایي چې یو د دوباره هم کیدی شي خو د هغې بیا خطره هماغه شانتې نه وي دغه باندې تاسو څه زموږ خلک چې کوم دي نو دا هم یو په ذهنونو کې دا یو دغه دی چې کوم اوس د انډین کوم ویریانټ راغلی دی هغه و چې ډېر زیات خطرناک دی نو که دغه وشي نو هغه خطره کمېدی شي څنګه چې مخکې ما وویل چې یو هم ویکسین داسې دی چې هغه 100% تا مطلب 100% افیکټیو نه دی که ویکسین تاسو که څوک ویکسین ولګوي نو هغې ته به د بیمارۍ داسې نه دی چې هغې ته بیماري نه کېږي هغې ته بیماري کېدی شي خو هغه شانتي انټینسټي به دا شدت به د بیمارۍ نه وي څنګه چې چا ویکسین نه کړي هغې ته یې موږ ولله که نه په کلینیکل سایډ باندې موږ ول د مختلف بیماریان چې چا ویکسین کړلي هغې ته هم کورونا شوي خو هغه شانتي شدت یې نه وي تاسو اوس چونکې LRH کې ډاکټر صاحب LRH چې کوم کریټیکل هغه پراته ځکه چې مخکې ورځ کې ما یو پروګرام کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر هغې زموږ پروګرام کې دلته موجود و نو هغې دا خبره کوله چې تاسو راشئ وګورئ چې څومره خلک په د کووډ له وجې نه په کریټیکل سچویشن کې پراته دي دلته په HMC کې نو هغه دعوه وکړه چې تاسو راشئ دا وګورئ دا ټول به هغه کسان وي چې چا کورونا ویکسین نه دي کړي دغه سچویشن بالکل ایگزیکټلی دا خبره ده منګه ول د کنه څنګه چې زوی مچ چا ویکسین کړي هغه او د چا ویکسین نه کړي هغه کې 50 to 60% هغه په انټنسټی کې فرق دی شدت کې فرق دی بالکل بیا ډاکټر صاحب بیا مختلف کله وایي چې دا انډین ویریانټ دی کله وایي چې افریقن ویریانټ دی مختلف نمونه ګاما او بیټا او دغه څیزونه نمونه بهرحال کله یو نوم کله بل نوم خو دا چې کوم ویکسین دی که هغه زموږ سره په مارکیټ کې هر اویلیبل ویکسین دی چونکې هغه موږ ته فری میلاویږي په کار 400 لاړ شي دغه ویکسین ولګي خو دغه ویکسین چې کوم دی نو دغه ویکسین په هر یو ویریانټ باندې یو شانتي اثر کوي که نه دغه چونکې انډین ویریانټ دی نو په دې باندې به دا اثر نه کوي په نور ویریانټ باندې به زیات کوي نه جی ویکسین چې کوم دی نو د دې دا هغه شانتي وایرس دی خو دا په یو ان اکټیو فارم کې جسم ته دغه کېږي انجکټ کېږي که نه د دې هغه کم وایرولنسي چې هغه ختمه شوي نو هغه که هر یو فارم دی که هغه ډلټا دی او که دغه شانتي مخکیني کم فارمز او کم شکلونه د وایرس دي په هغه باندې بالکل دغه کوي په ټولو باندې یو شانتي اثر دی خو څنګه چې موږ ویل چې یو ویکسین داسې نه دی چې هغه 100% افیکټیو دی صحیح او ډاکټر صاحب بیا که موږ د خبرو کو مخکې وخت کې څه وخت کې دا دغه هم مخکې ته راغلی و چې که فرض کړئ یو کس دی هغه د یوې کپنۍ ویکسین وکړو او بیا هغه ویکسین هغه ته نه میلاوېدو هغه د بلې کپنۍ ویکسین وکړو اول خو دا چې آیا داسې ممکنه ده چې د یوې کپنۍ ویکسین د کړی او بیا دته د بلې کپنۍ ولګي او که ولګي نو آیا دغه څه نقصان کوي تاسو هغه افیکیسي یا اثر چې کوم هماغه شانتي به وي دا ډېر ښایسته کوېسچن و تاسو ځکه چې ډېر خلک داسې دي خاص کر زموږ د سعودي عرب چې کوم خلک دی هغه دلته په اوله کې راغلي وو نو هغه خو زیاتره خلک اباو پورټي وو نو هغه په وخت کې ساینوویک او ساینوفارم دا ویکسین کړي وو که نه د خپل پروټیکشن دپاره
بیا پکې خبره د سراله چې وروسته د سعودي عرب کم منسټري چې دا نو هغه دا نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کم د استرازینیکا او کم فایزر ویکسین چې دی د دین علاوه هغه کچا ویکسین کړي نو هغه موږ ته اکسپټیبل نه دي. نو د دې سره بیا په خاص کر په کم زمون اورسیز چې دي نو په هغه کې ډیر غټ تشویش پیدا شو او نو بیا هغه سره لار نه جوړېدا چېرې اوس موږ یو ویکسین کړل بیا څنګه بل قسم ویکسین موږ وکاو نو داګه د پاره د اوسه پوری د سیستم حل نه دی راوته خو په دې باندې د نېشنل هیلث سرویسز کم یو کې چې دی نو په هغه باندې هغه یو ټرایل کړو د 14 میاشتو ټرایل چې هغه ویل چې موږ یو ویکسین دغه شي منګه ولګو کنه دغه شانتي د ټرایل په شکل کې نو بیا موږ بل ویکسین لګو نو چیرې د دې څنګه ریزلټ دی خو د اوسه پوری هغه ټرایل چې کوم دی کمپلیټ شوی نه دی په ټرایل کې دی خبري نو داخیو هغه دغه وسم دی چیرې دوه ویکسینیشن چې کوم دی په یو ټیم باندې چې یو ویکسین مطلب د یو کپنۍ لګېدلې او بیا د بلی کپنۍ ویکسین ته لګې نو هغه د وسم چې کوم دی ریکمند نه دی خو دیو سټیل چې کوم دی دا خبره کوي چې یاره د څه نقصان یې نشته ځکه چې دا ویکسین دا مختلف دی کنه د یو کپنۍ ویکسین چې کوم دی دا غي یو میکانیزم دی دغه شانتي د بل کپنۍ کم ویکسین چې دی نو هغه دغه دی دا بل شانتي میکانیزم دی هغه دوه ویکسین چې کوم دی په ټ ټایم باندې دغه کړو دا ټرایل نوم چې کوم کو ټرایل وته ورکو کو ټرایل او هغه کې دیو استرازینیکا او فایزر ویکسین چې کوم دی نو دا دوانه دیو دغه کول چې یو وته مطلب نن ورکول بیا وته یو 3 هفته بعد چې کوم د پیشنټ ته ورکول خو سټیل چې هغه د دې دغه څه کنکلوژن نه دی راوته دغه ټرایل نو سټیل چې کوم د دوه ویکسین ریکمندډ نه دي. صحیح ده. او بیا ډاکټر صاحب بیا اوس تاسو خبره څنګه جوړ کړه چې که فرض کا د سعودي عرب ته څوک تللی او هغې په سټارټ کې ساینوویک لګولی او یا ساینوفارم لګولی او هغې ته پته ولګېده چې زما خو ویزه خرابېږي ظاهري خبره ویزې خرابېدو لپاره دغه خلک دي داسې پکې سر ریپورټ تاسو ته خو نه دي راغلي چې هغې بیا وروستو دا چې کوم اسټرازینیکا دی یا دا بل تاسو خبره وکړه فایزر دغه ویکسین خو هغې لګولي نه داسې کیس داسې کیس ځکه نه راځي چې دا کمپیوټرایز سیسټم دی چې یو ځل ته ویکسین دغه کې نو هغه هر چاته اتارټي نه ده حاصل چې هغه آوټ کړی شي کنه نو هغه خو په کمپیوټر کې الریډي انټری شوی نو بیا چې چا ساینوپام لګول نو هغه استرازینیکا ویکسین نشي لګولای او جی ها بیا ډاکټر صاحب بیا موږ لږ دغه خبرو وکړو خبرو وکړو چې سټارټ کې داسې یو کس ما ته بلکې میسج کړو دا خرچ اوس راته یاد شو هغې وایي چې یاره ما ساینوفارم دی یا ساینوویک دی دوه دا کې یو کړی دی او ما ته 3 میاشتې ټایم راکړی دومره لینټ ټایم څنګه ورکولی شي که نه د هغه چېرته دا غلطۍ کې درته شوی دی چې یو تا نن وکړو دا لږ وختنۍ خبره ده او بیا وایي چې 3 میاشتې پس به تا همدغه بل ویکسین ولګو په دې دا ټایم اول 21 ورځې و بیا 42 ورځې شو د دې نه وروسته مې ایکسټینډ شوی دی او ایکسټینډ کېدی شي دا د ټیم چې کوم دی نو هغه 3 هفتې 28 ډیز پورې دی د یو ویکسین او د بل ویکسین په دغه کې خو داسې دی چې که دا ټیم سیوا شي داسې سب دغه نشته نقصان خو ښه خبره ده چې یو کس ویکسین کړی او هغه دوباره دغه وکي دا کم 1166 ته میسج وکي چیرې دا ما دغه شو یا د دې مختلف چې کوم دي نو هیلپ سنټر دي هغه ته کال وکي چې زماره د ویکسین خو ټیم ډیر وشو نو ښه خبره ده نور پکې داسې څه نشته که ډیلی شي نو داسې څه دغه خو پکې نشته او دا چې کوم اوس په خیبر پښتونخوا کې بیا په الارج کې هم خبر وکړو دا چې کوم ویکسینیشن عمل دی نو په دې کې څه تیزي راغلې ده او تاسو څه ګڼئ چې دغه که موږ ټول کور شو څومره خلک چې کم دي هغه د کم څومره پرسنټیج پورې موږ که 50% پورې موږ کور کړو موږ دا ویلی شو چې یو د وبا باندې موږ قابو بیا موندی شو ځکه چې هغه سپیډ ډېر زیات په تیزۍ سره روان دی نو څومره پورې موږ پرسنټیج ته تللی شو هلته نه بیا موږ ویلی شو چې یو موږ په ډیسیز باندې کنټرول وکړی شو نو څنګه چې تاسو ته پته را چې دا نن سبا دا کم ویوز چې دي خلک چې وایي ډیلټا ویوز نو په هغه کې ډېر شدت راغل دی نو په دې کې د پرسنټیج داسې څه خبره خو نشته زه خو وایم چې 100% ویکسینیشن وشي ولې چې ماس ویکسینیشن وایم دی ته چې په هغه کې زیاتره خلک ویکسینیټ شي که نه نو زموږ خلک وسم چې کم دی نو ډېر زیات خلک هغه مطلب ویکسین نه دي لګولي او دغه دی دا وسم چې کم دی د هغې ته دا څه دغه نشته چېرې دا ویکسین لګول پکار دي نو د دې
ظاهره خبره ده بار بار موږ دا خبره کوو چې د دې بیماری واحد حل چې کوم دی نو دا ماس ویکسینیشن دی بل د څه خبره پدې کې نشته ځکه چې د وسه پورې د دې بیماری څه علاج نشته دا کوم علاج چې موږ ورکو نو دا سیمپټومیټک علاج دی کنه نو هغه ډیفینیټیو کوم ټریټمنټ چې دی نو هغه د وسه پورې نه دی شوی. تاسو دغه خبر وکړه د ډیلټا چې کوم اخیری د په انډیا کې کوم د په انډیا کې وایي چې یو بل وایرس نه وي، یو وایرس هم راغلی دی. دا څنګه په د دې لیبارټري کې ټیسټ کیږي، د هغې څنګه پته ولګي چې دا دې ته دا انډین ویریانټ دی، دا د افریقې والا دی، دا چاینا والا دی؟ د دې څنګه د دې څه ټیسټ کیږي په لیبارټري کې تجزیه کیږي، د هغې نه پس دا بیا دا کیږي چې څه طریقه کاروي دی؟ بالکل جی د وایرس چې کوم دغه دی نو دا خپل شکلونه چې کوم دی د وخت سره سره بدلوي، هغې ته میوټیشن وایي. هغه ډېر مطلب ډېر الټرا سټډي کیږي، ډېر الکترونیکلی کم الکترون مایکروسکوپ او کم دغه مایکروسکوپ چې دی په هغه باندې د دې سټډي کیږي او بالکل معلومیږي یو وایرس چې د بل وایرس ته کم شکل بدلیږي، کم ځان بدلی، بالکل د هغې پته لګي په لیبارټریانو کې، خو په عام لیبارټري کې د هغې پته نه لګي. او ډاکټر صاحب داسې موږ سره ټیسټ داسې شته چې هغه موږ ټیسټ وکړو، موږ ته پته ولګي چې او دې کس ویکسین کړي دي یا نه دي کړي؟ د ویکسین سره امیونټي کې مطلب انټي باډیز جوړیږي، د هغې سره څه کیږي چې موږ ته پته ولګي چې او دې کس ویکسین کړي دي یا نه دي کړي؟ داسې څه پته لګي؟ جی دا خبره خو بار بار دغه د خو د وسه پورې داسې څه دغه نه دی راغلی چې یاره ویکسین څوک وکړي او د هغې بیا موږ ټایټر وګورو، دا وسه پورې دا ټیسټونه لا نه دي راغلي او نه موږ کړي دي. خو زیاتره دغه داسې دی چې کله په اسپتال کې یو کس ویکسین وکړي نو د هغې ته چې کوم سرټیفیکیټ میلاویږي نو په هغه باندې باقاعده سټیم لګېدلی، ویریفاید دغه شوی، نو د ټایټر داسې څه دغه نه دی راغلی. مخکې به موږ ټیسټونه دا کول چې کله به چاته کورونا وشو نو هغې به موږ ټایټر معلومو چې یاره دی څنګه دیو ټایټر ګین کړلی که نه ایمیونټي ګین کړله، نو داسې د ویکسین څه دغه له وسه پورې نه دی راغلی. ډېره مننه ډاکټر صاحب موږ له ټیم راکولو. ګرانو کتونکو همدا و د نن ورځې پروګرام چې په دویم سیګمنټ کې کوم ډاکټر صاحب خبرې وکړې د کورونا ویکسینیشن په حوالې سره، او هغې دا خبره هم د صحت څومره ماهرین چې دي بار بار موږ په دې پروګرامونو کې هم د دغه خبرې ذکر کوو چې دغه کورونا ویکسینیشن چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ضروري دی، د هر چا لپاره ضروري دی. خو هغه کسان چې هغې د 50 کالو نه د هغې عمر زیات دی، هغې ته څه کرانیک نور هغه بیماری که د هغې بلډ پریشر دی، که شوګر دی، یا د ګردو څه مسله ده، نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه هغې له ډېر زیات ضروري دی چې دغه ویکسینیشن ولګوي. او د هغې سره سره بیا که هر ویکسین وي د هغې د چې کوم بیمار خلک وي د هغې لپاره خپل خو نور چې کوم اوورال موږ خبره کوو نو چې دا پکې څوک د دې خبرې ته به ضرورت نه وي چې ما ته پلانکی ویکسین ولګوي، ما ته پلانکی ویکسین ولګوي، ځکه چې دغه ویکسینیشن دی دغه مفت میلاویږي او هر څوک هم چې دي چا چې هم ویکسین نه کړي دا پکار چې لاړ شي خپل ویکسین وکړي او دغه چې کوم وبا ده د دغه په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي. ځکه چې کله څو پورې چې د ټولو خلکو ویکسین نه لګولي د هغې پورې به دغه چې کوم ده وبا دغه به هم دغه شانتې روانه وي. نو هر چا له پکار دی چې دغه خپل ځان ته او خپل چې کوم په کور کې هغې والدین دي، نور چې کوم خلک دي په کور کې، هغې ټولو ته دغه ویکسینیشن وکړی شي او دغه وبا ختمولو کې خپل کردار ادا کړو. همدې سره پروګرام ټیم سر ته اجازه غواړو. الله پامان.